مناظره باره کې تاسو کتاب لیکل کنا کار په شروع له حصص لیکل شوی دی صفات دي ان شاء الله درې جلد کې بچاپ شي او پار جلد کې به 15 رسالې وي 15 رسالې به برابرېږي. مسجد پوزید لندن پر روپو خسته شي کنه لندن روپو کې څه چل دی دا خو شغال ته مزدوری کړی دا خو چې عقیده خراب نه وي نو مزدوری کړی دا حلال روپۍ دا او زکات را لګي زکات خو په جمعات نه کیږي خو نور صدقه واخل ورنه کړ هیڅ خبره دی کې نشته. دې مسله کې دانن سبا مولیان ډېر تشددات کوي ایو مولاو نو من اخله مناسب نه ګڼم ما ته وی ما یو مولا سلانجه د لندن ته څوک تل دا ټول کافر دی خو به طلاق دي او ته حواله ډېر لرینو ما ته حواله را کوم مولیان سملانجه ده نو ما دا ته چې کوم فتور کې زه د رائے موافق نه یم زه وتا ته فتوی څه پیدا کوم څنګه زه فتوا کوم چې سړی تل دی هغه ته ډېر مسلمانانی او زه فتوا کوم چې کافر دي دا څه خبره دا د کفر خبره نه جوړیږي او ته هم پکې مخالف شنو مې بس مرای مخالفه ده او کته د کفر څخه دلیل لري ته راوړ وینه دا چې لیږي به د کفر څخه خبرې په ښکارا کوي دا کې هغه کوي مې دا خلا ښکارا معلومه نه دي چې د کفر خبرې ته نو باسي او یای کافر کوي به پری دي دا څه یقیني خبره نه ده او کله کفر خبر ته وځي نو هغه که په خبر کې هم کافر دی لندن پورې ولې خاص کې نو که لندن کې که په خبر کې کافر دی بهر حال خلاف اولا خبره وای چې هغه معاش او دا هغه زندگی علاقه دا سره چې عیاشي دا وسوسه اې دا زندگی به پکې خراب شي خو کفر ډېر لوی شی دی او د اسلام ډېر وسیع دایره ده اوج پوهچ څوک کافر کوي نو هغه مولا به دا خبرې کولې اوس خبر شوم چې هغه مولا خپل کابل کې اوسېږي دا زه پرېخه کابل ته تله نو مې خل لندن والا کافر کېدو کافر کابل کې چې اوسېږي د امریکا د احکام وزیر تحت نو دا بس به پروا نه نو دا مولیان بازه تعصبات دا چټ خود نشرولم نه دی ځکه چې دیوای زما یو کافی د میراث او د سراجی د قواعدو دا او طالبانو پټه کړی دا مهرباني وکړي چې واپس کی طالب غلا نه کوي نو دا به تدروغ جن یا بس چلی چټ والا څوک دی نه پیژنم مطلب دا دی چې پټه کړی مو وایا ورکه شوی د کچا خستی ویرای طالب باندې دومره بدګمانو که چې طالب غلا کوي نو چغل شو طالبي بیا څه کوي کنه یا دلته راځي غلاګانی کوي نو مطلب دا دی چې طالبان خ خلق بهترین خلق مونږ ته سلیم مونږ سے بویل زمونږ استادو وی طالبانو چې یو درکې د جمعات به ادبی نه وي او یو درکې د کتاب به ادبی نه وي یو درکې د استاد به ادبی نه وي وی ټول پرشته ویالو ته وي به بس مکه کې چاټینګول هم نشوي خندل وي وی خدای چې د جمعات او د کتاب او د مولا به ادب وي چې لک سړی مشه د څه کولې شو ټول ورځ علم پس راوتی جمعاتونو کې ناسي وای ټول نیکان یو خلک خو بس غم دا دی چې دا درې به ادبی درکې چې دا درې به ادبی نه ټول اولیاء وای برش والو سره سنت پوره کیږي کنه نه سنت نشي کېدای دا سنن او مستحبات عملی چې کم دي دا تر علل نه ښه دا قاعده یاد کړئ قولی سنتو کې علل نه لټول کیږي فعلی سنتو کې علل نه فعلی سنتو کې کا هغه علت په بل شي کې پیدا شي مغه تر سنت حکم نه شاملي ګورا او کاغه علت منتفی شي سنت نه منتفی کیږي د طواف په بعضی اشواطو کې پهلوانی و دا سنت و خدا علت داو چې وخت کافرانو هغه چوکتل چې دا خود سي مریضان شان دي نو نبی اسلام تامر وکړي چې پهلوانی وکړي نو علت نشته او پهلوانی نشته یعنی دا کار عملی وو انو په علت باندې قبول ځکه پیدا شي اوس ته نشي ویل چې بل ځکه هم دا پهلوانی لازم یو که چا وکړه سنت بینه مثال پته وردل ته پهلوانی ده کنه بل موضوع کې کړه حج دی به وکړه چې هغه ته ثابت نه ده حالت سنت کېږي نه او دا علت منتفی دی او سنت نه دی منتفی حاجری بی منډي والی او بو پس یو مونږ تاسو وسم منډي وو مونږ خو بنه لټو خدای او سنت عملی او بس را پاتې شو دا نه منتفی کی علت ختم نه چې وبل ټول دی خو سنت نه ختمي سنت عملی کی به علت ختم وی سنت بنی ختم او سنت عملی کی کدا علت بل ځکه پیدا شي نو سنت حکم په نه جاری کیږي دی عمل کې خپل یو اجر دی نو اگر کا سنت عملی مسواک
په دې مسواک کې نظافت د غاښونو پاکواله د غاښونو دی نو دا پاکواله د غاښونو په برش راځي خو سنت نه زیات سنت نشیتلی علت لاړو خو سنت نه سنت باغ لرګي وی چې کم ثابت دي غیر مقلدین فاتحه سره زم د صورت کوي کنه کوي زم د صورت لازم نه غني کنه دوی فاتحه فرض ده زم د صورت ته دوی هم فرض نه وایي او اجتماع خلق د مړو پسې خیرات کوي دي ته د مړو اختر وایي دا څنګه ده ثبوت ما تر اوسه نه کړي هغه څوک چې ثابتې ک مولیان هغه نه وغواړي دا سوای چې بعض خلکو قاریان راولي هغه په ځکینی په دې وخت کې دا د غیبت او فضول خبرونو بچ شي صرف دغه وخت ثواب ورته ملاويږي هغه کس ته چې قاریان راوستي دا سبعی توجیهات دي قاریان چې وای راوسته سړی غیبت نه بچ شنو ځکه خکار دی دلایل وای دا دلایل نه دي قرآن شوی قبر جوړول څنګه دي په خول ناروا دي جایز نه دي د خواص متعلق د بعض علماو فتوا د جواز شته او د عوامو قبرونو کې په خخت لګول مکروه دي په څلور وړو مذهبونو کې دا ناروا دي چمن په وکړي ونی په وکړي دا جایز دي خاصي آثار ثابت پر خودل چې لپاره دي چې خلک وته دعا غواړي نو دا جایز دي مسنم جمعه د خطبه په درمیان درود او دعا ویل څنګه دي کوشي پروا نه کوي خو نس ورکه وارد نه دی چې امام چپ شي ته څه کولای شي وایا مور باندې حج فرض شي وفات شي زوی ادا کې مور غاړه خلاصيږي خلاصېدل د الٰه کار دی فضلن عدلن کنه خلاصې ضروري نه ده خو نبی اسلام نم دې متعلق تاسو شاغه ورته وی چې ستا په مور باندې مخلوق قرض خلاصيږي ویاو وې د الله قرضم خلاصيږي کڅو غریبي تعویذګرو خامہ خبر راکې دا څنګه دی کته غریبي او ډاکټر خامہ خاطر نغواړي دا څنګه دی مس غواړي درنه کنه دا حق دی ورکه کې سره تعویذ مکو څوک تلاوتو کې دیرش کسانو ته وګني سي صبر شته کنه عمر سے ابو ابن کعب ودرو او ما ته تلاوت کو ادب ورته وګي خو جوړل وای هي علوم کې امام غزالی سے ذکر کړی اسامع القاری دریو دې سبای قبر تتلل او دریو دې کور د مړی کې دعا کول دا مخکې ذکر شو کنه دا فتح المعین د کند شرح حواله می درکړه چې لا باسا بالجلوس الى ثلاثه ایامن درې ورځې پورې دا کې ناستل د مړي په کور کې دا باک نه کوي او دا تعزیه لپاره دا شان نغم ذکر کړی دی دا عالمگیری هم ذکر کړی دی باک نشتا فقها ټول ذکر کوي چې درې ورځې پورې کې ناستې شي تعزیه لپاره او پاتې شو مقبرو تدل شعبی اگر روایت میں پیش کا چې صحابه کرام یختلفون مختلف ورځې بتلل او تلاوتونه ویل تکول قرآن مجید د پاره د علاج کې علاج دې کې ثواب شته که نشته ستانیت پورې خبره ده چې پیسې د ور باندې واخستې دم دیو که علاج دیو که به د اجر ختم پیسې دی وانخت الله درزاد پر اجر ملاويږي درشتم کې د سوراتونو نه پدا سوراتونه چې ویل کېږي او شیرین خوري او سکیږي مالا ثابت کړي نه دینو زمونږ اسلاف چې کم کارونه کوي ضرور ثابت وي چن حواله چاراکړي چې مې وکته پکې نه وي ممکن چاپونو کې به فرق وو علما تفسیر بسود حواله ور کوي چې هغه ذکر کړی دي اسقاط کې قرض کول څنګه دي دا ورستو راشي شامل کړي دي چې نه نو قرض را واخلي خو یې کوي لک سره واخلي چې هغه باندې بیا دایره وشي او د مړي غاړه په خلاص شي خلق دی بیا وسخو کې بیرته دی وروبخي بیرته دی قرض خلاص کی خو فدیه دا به وشل پکار دی د مړي خیرات کې پیسې قرض کول څنګه دي رواج د پاره ناروا دي ځان قرض اړه څه ضرورت یوازې خیرات خو نه د استغفار او تغواړه
نفس بات او یزر کرته ختم کول څنګه دی او یزر ولی خاص کې خو بس وای نو او که څوک دې خاص ختم نه ما ثابت کړی نه دی تیغ بندی جائز ده کلا جائز هغه شی چې نظر تاثیر کوي عائشہ بی بی وایي چې ته نظر در باندې شوی نه او مخ کې نه دفع کې دا تمیمه ده او تمیمه شریعت کې منع ده چې کله در باندې نظر تاثیر وکړو دا غینه بعد دا غي علاج کې به جایز ده نو فقها پدې کې چې مخ کې نه دفاع کې دا ناجایز غني کستا د غلیکل نه قبلې تخفای کې قبلې تقدیر خلاف را نشي نو پدې وجه باندې تیغ بندی د جواز علما قائل نه دي بعض خلک نمک او مال غوړي دا ثبوت لري کنه سره واج دینو کتابونو د فقه راخسته نه دي سو کی چوڑی علماء نه تاسو کوي چټ انکار د بادشي نه مکوي ډیر کړه ما دې وشینه انکار کړي خبره مې به حدیث شریف کې لري یو ورځ زما د وړاندې یو امیر خبره وکړه چې حدیث کې راځي چې کاسه چې پاګه کې لکه کعبه چې پاګه کې نو ما ډیر ورټ میزان نزان حدیث وای را ته چا ویلی امه خفق او بیا مې بل ورځ چې کوم دی په مسند فردوس کې دا حدیث پیدا ک چې نبی اسلام فرمایي چې سړی کاسه پاګه کې حضرت علی سے روایت ده لکه سړی چې خانه کعبه کوټه کې دنه جارو وهي زمونږ د مشرانو بازي کارونه دسي چټ انکار مکوي اين لک تپوس کوي چې کوم عالم ویلي کوم عالم چې پکې داخله نه تپوس کوي دا چرته تعالی دي زمونږ د سپنګيري د افغانستان علما ډېری مطالعه لري هغه څه جزئیات د فقه مطالعه کړي او خبره کوي نو دا عادت جوړ کړي چې چا خبره کول او ستا علم په نو انکار مکوي علمي کولی خو ته نه لري کې دې شي غسو کې چې کوي سره بس دلیل وي په خبره باندې دا وی چې دا عائد فی الهبه په شان تر سپیره او فلان فلان نو دا عائد فی الهبه نه دی اعاده فی الهبه ځان پویوي په هغه اعاده تا نه کوي ته اعاده هغه ته کوي او ته چې اعاده کې خو کولې شي تا ماته یو شعر راکړ پي ما سره دي زه په خپل طبيعت واپس تا ته در کوم در دې کوم عائد خو هغه دی چې زه تا نه په زور بیرته غواړم چې اوسه خامہ خاراکا یو شی مې درکړې زمکه مدرسې ته او ډیر کلونه بعد ته مالک بسوز مازمکه بیا پکار هغه عائد فی الهبه او دا اعاده د جانبه د موهوب لهونه هغه چاته چور کړی شي هغه واپس ورکړي ورته په خپل رضا باندې نو به ځای حدیث مچسپانه فدینه چې سړی ډیری ورکوي څنګه چل دی زیات الله سخی ذات دی ورکا ورته زکات در باندې لکه زیات ورکا شب برات د شپه خاص کول خاص منځونه او څه دي کې د فقها اختلاف دی تمام شپه په ویخه باندې تیرولو باندې زمنګ بعض فقها د کراهت قول کوي یا د دیو جن چې سار منځ کې سستی راځي یا دا چې به حالت ثابت نه یا سیاسه خو به هم جلال الدین سیوطی رحمه دا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په غنیه کې په دې باندې مستقل باب لګولې دی او پاغي کې د ډیرو علما او قول په دې راخستي چې دغه شپه به متقدمین او اسلاف او کرام او په ویخه باندې تیروله او په دې کې به عبادت او اذکار کول د اجتماع په طریقه باندې نن سبا بعض اولیاء کرام کوي هر کاری د بعضی فائدې ډیری بعضی نقصاناتي فائدو ته وګوري نقصان ته وګوري که نقصان ډیری مکه وایو که فائدې ډیری وای کوي ډیر زین داسې په جمعات کې شپه په یو خطر شي آثار د پښنمی ټیم چراشي کنه نو بس هغه عوام ته کورونو تلاړ شي سار مونږ ته قضای وي نو به څه ضرورت میلاد النبی تلاړ شي میلادو کې سار مونږ به قضای نو دا میلاد نه خو به نه میلاد نو بعض شینو نقصانات به وی دی وجنه سمر بعد العشاء بخاری باب لګولې دی چې د مخستن من نبات خبرې کول دا مکروه دي دا منع دي خو سمر بالعلم جایز دی نو د علم مجالس روا دي خو ځان نه اسی غب شپ جوړول چې سار مونږ ته په کې تکلیف وي تاجرو ته نه دی کول پکار طالبان ټول په دې غضب اختري بعض علاقو کې په کہانی لیکل کیږي په قبر باندې کې خل کیږي او په دې کې فقها او بحر رایق او زمنګ معتمد فقها دا راخستي چې لیکل په قبر باندې د پاره د نوم خو آیتونه باندې لیکي دا جایز دي د معلومیت د پاره چې دا معلوم شي په ډیرو قبرونو کې او دلیل په هغه حدیث دی چې نبی اسلام شناخت یې خوا دا زمنګ استاد د ورور نه خدا او وخت نه خدا وا نور طریقې د نخم سمن عین دي دا نخ د پاره تاکل چې کوم دي سمن عین دي البته آیتونه د نشلی کله کما ایت کرسین چې چالي کلی قل هوګانی لیکلی امرور د وخت سره دا ضایع کیږي د قران کریم زیاد او بيدبی دا په قبر باندې چې کوم د داشن کارونه کول دا خنه دي هغه عوام چې دا لیکل کوي ګور هغه قبر ته او هغه چې مړی ته دومره سپک ګوري په کوم
په کم صابونی چې امړې لمبولي کنه ناغه به وی سي خون ته ورکی به کور کې نه ساتي دا سپیره دی نو دا خون دا سپیره ته دا مولیان ښکاری نه ودل تر عالم یو مړې شوی او رستو چې ګور مې جنې رااله او خلطه و سره د چې ګور مستعمل صابون دی مې دا چا درک وېدا میرا تپلار راکه کمور میرا کا نو ما او تبر تور کې مې دا وېسا او چار چا درکړي هغه ته وای چې شپې چې کله لام مینو پدی باندې ځان صفا کوا بے غیرت ته اوس مولا ته اله دا مړی مستعمل صابون وروړي دا بے غیرتای د خونانو نه غړي دی ټوله او په دې طریقه باندې چې کم دی د علماء اوس پکاوي دي نو دومره سپک وته ګوري دومره سپک ګوري نو به د الله کلام راوړي به په قران به په قبرونو باندې لیکي نو دا منع دي لیکل کلام الله په قبرونو فقها صراحتن منع کړی دي اې دې اس خیر او برکت مرده نه ور دي خیر او برکت پدې کې چې ته ولولا هغه ته ثواب وبخه په قبرونو باندې لیکل مکو بسم الله هم په ملیکا بس اسیا نوم لیکل فقها ذکر کړی جایز دي ګول پټکې راواره که څنګه پټکی کې خو خاص قسم نشته لري چې څنګه تړي پاغه طریقه وتاړه او د نشي په طریقه باندې چې بس اسې کوګي کې ودا زینې پکې پټکړي او شمله دې چې کم دې زنګون نخته زنګيږي نو اسبال فی العمامه غنا روا ده اسبال فی الازار نه روا ده اسبال فی الردان روا ده اسبال فی العبان روا ده په چپن کې اسبال دار چې وای چې نستون کې لاسونه ورنه کې دا مکروه ده دا کبر ده په صادر کې اسبال دار چې نور دې پغاړه چولې وسنډ ځان پسې راکاږي یا اسی د اخلاص پرې دی دا یو وسنډ واپس د سی واچې کونوازې د پرداس دا منع عادي اسبال فی الازار چې کم ده پیسې د خنګر نخکته پرتی دا منع عادي اسبال فی العمامه اغا یا څلور ګوتې یو لیش یا څلور ګوتې دا شامله پر خدل او یا نصف ذراع دا څنګه نه بنوګ دی او قدم لا د اخیری اډو کې نه شامله وګدا شو نو دا به اسبال فی العمامه ده دا به مکروه ده دا کبر ده ناروا ده دا وی چې سنت نه بعد دعا نبی رسول الله نه د کړي سو مثالونه وخه چې کړي ده کنه ګوره استسقام سنت ده دا غینه بعد دعا به تل اجتماع ثابت ده د سحر نه مخ کې 2 رکعات سنت دي دعا بر سنت کې ما روایت در کړي چې نبی رسول الله ته دعا کړي ده روایت د مسلم کې نبی رسول الله د انس سے پکور کې 2 رکعات نفل کړي دا غینه بعد به تل اجتماع دعای کړي ده دا ثابت هم دي او چې 2 درې ثابت شي بس دا مستحب شي خو بیا هم بهاد الحیات دغه سنت خاصه نرستو کني شوی نو داغه د پاره وای چې مثالونه راکې چې موږ ماسیانو توای ډیر مثالونه راغې شته دي خو ما د تمخ کی وی کده مانزه د سننو تفصیل تی وغواړي نو دا هم نشته د سار سنت تی وغواړي چې 2 رکعات لري دا زمانم خو سبحانه پکشته کنه کوي چې شته وی دلیل راکړه کوي چې نشته نو ولی پکې وای فاتحه پکشته کنه قرات پکشته کنه رکوع کې سبحان سو کرته دا سبحان رب العظیم په سجده کې سو دا تفصیل ته وغواړ دا یو تفصیلم پکې نشته د سار په سنتو دا سې کلنډه ګرځوي نو ماخستان ترجمه کې راټینګوي د روزي په ترجمه کې راټینګوي بهاد الهیات دې چې کې جلسې کې پدې کې راټینګوي دا د مدارس چې کم طرز او طریقې دی پدې کې راټینګوي دا یوم ثابت نه دي تبلیغي کاکاګان چې راټینګوي په شوي جمعه کې پسې روزو کې او په چلو کې او څلور میاشتو کلونو کې راټینګوي دا یوم ثابت نه دي مطلب دا چې په موږ د پداس شینو اعتراضات نه کوي یو خزر مانزه په باره کې د خپل خاون نه خفه کېدې شي نو خاون نه خفګان چې امون نه کوي دا اوس خبرې نه کوي ضرورت په بنا باندې چې کم ضرورت د خاون دغه پوره کوي دا غیلو سیوا زړه کې به بغض ساتي وس من را منکم منکر فليغيره بيده خذ وسنه چې خاون په ید منه کی فمن لم يستطيع بلسانه کې وسودي وي کې وس نه دام پنيشت فمن لم يستطيع بقلبه زړه کې دی بد غني چې بس یو فاسق فاجر سړی دی دعا دی غواړي چې خدای په هدایت کې کني چې ماته زر خلاص کې فرق مند صوفي متصوف کې څه شی دی بس ښکاره فرق دار چې صوفي په شریعت برابر او متصوفه دا شیگان او ګرخیل فاسقان چرسین بنګین چې شریعت خلاف او دعوت تصوف او د قلندری او د چشتي کړي باقی لوی تحقیقی فرق و فرقونه غنیه کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه صوفي او د متصوف کړي دي بعض ملنګان غرونو کې اوسېږي او مون نه کوي
بس فاجران فاسقان دي، ساحران او جادوګر دي، استدراج امکانات تشته دي، کرامت او خاوند کله نشي جوړې دي. یو ملنګ شریعت باندې برابر نه خلق العاده شیان ګوري د نو صادریږي. تاسو ګورئ شریعت ظاهری شریعت ښا وګوره چې جمم کوي او ګریم پرخي دا خیر دی که نور خپې ابلغ پې دی ببر سر دی، دا څه عیب به نه دی. بخاری شریف حدیث دی رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله الا بره. سبب سری دی خپې ابلغ پې وي، دروازو نه خلک شړی نه پری دروازې مخه کې، او که د خدای په ذات قسم وخوري چې دا کار بکیږي نو خدای نه حنس کې کار کوي. نو دومره لکه الہ ته مقرب مستجاب الدعوات دی، ببر سرونه دی، خپې ابلغ پې دی، خدا را چې نور به د شریعت باندې برابر وي. ترجمه کې کم تفسیر اخستل پکار دی. حنفیانو د پاره که قرطبی اخلي نو جساس بخامخ اخلي، دې لپاره چې جساس کې مسائل فقهیه دي فروعیه 500 احادیث 500 آیتونو ترجمه دا ورکی، نو اغل تفقی مسائلو کې قرطبی مالکی دی، نو بیا هغه طرف ته رجحان ورکی، تا ته شکوک پیدا شي. نو هغه ګوره قرطبی نه خپل تفسیر نشته، خسته تفسیر دی، د تفسیر حق ادا کړی دی، جز تفسیر کړی دی، خو ور سره جساس ګوره چې مذهب کې شک پیدا نشي. او که داغه نه سوا مظهری ګوري نو هم دا مسائل خپل طریقې باندې حل کوي. حدیث قدسی وضاحت کوي د خالی په ورځ باندې تاسو راشئ او درې ورځې به ترجمه اصول بیانېږي، او ترجمه په اصولو کې د حدیث قدسی او د آیت په منځ کې چې فرقونه علماء کړي په دې مستقل بیان را روان. اکثر جاهلان وینن سبا ولي کرام او پیران صاحبان په قیمتي گاډو کې ګرځيږي، پیرانو پورې ولې تړي. دا فضل الرحمن صاحب چې ګرځيږي، دا ملا صاحب چې په نهو فجاروګانو کې ګرځيدا، نه ولیم کوزرو کې چر دي اعتراض پکړو چې پدای کې دا صاحب دی. او کمالداری چرتا افغانستان ټول والیان صاحبان بګرځيدا، دا پاکستان د مولیان بګرځيږي نن سبا لګیا دي پدې دي کله کله چې پیرانو باندې اعتراض کوي. هغه خوران خو چې تګرځیم نه خو کله نه کله ضرورت په بنا یو دعوت ته پکې لاړ شي. او بیا هم مالداری د ولایت منافی نه ده. که مالداری د ولایت منافی شي نو سليمان علیہ السلام نبی و چې ولایت سره منافی، نبوت سره په طریقې ولا منافی، لکه نبوت خو د ولایت نه اعلی شي. نو چې د غریب په فجارو کې وګرځي د ولی نه مانی، نو چې هغه پاوا روانو نو هغه ته بسنګ به بس چل. مالداری عیب نه ده. ذالک فضل الله یؤتی من یشاء ورته ویل شوی کما مالداری چې شریعت سره برابر وي. کم سړی مونږ نه کوي شیان ته صادری کې دا څنګه استدراج د مخ کې می وویل. یو درې حواله میلاد النبی متعلق مونږ ترا کوي. په میلاد النبی باندې دا د طالب سره تعلق ساتي. ما مستقل بیان کړی دی، غالبا د 22 کتابونو حواله او د امامانو د فقه حواله می ذکر کړی دی، هغه 61 تر لاسه کې. غیر مقلدینو پسې مونږ کېږي کنه کېږي. الفرق بین الفرق راکا ما مخکې وویل چې دی خوارج دی او شاتیان چې کم دی په کرامات الانبیاء کې، کرامات الاولیاء کې او په منع د صالح ثواب کې د شاتیان دا معتزله دي، د قدریه شق دی. فلهذا اوس د قدریه متعلق علما سلی کې چې دی پسې مونږ کېږي کنه کېږي. والفرق بين الفرق يوصل شپیتمه صفحه. دیکھ وای عن محمد ابن حسن الشیبانی، زمونږ استاد امام محمد صبریخه د محمد ابن حسن الشیبانی روایت ده چې انه من صلى خلف المعتزلي يعيد صلاته. معتزلی پسې چا منځو کوم به بیا سره کوي. معتزلی ښکاری نه لري. وانکرت المعتزله من کرامات الاولیاء شرقید لیکلی. معتزله او د اولیاء او د کرامات انکار کړي دي. نو د اولیاء او د کرامات منکر معتزلی دي. او امام محمد سی وای چې مونږ دی بیا راوګرځي. او داشان الفرق بين الفرق 310 صفحه. درسوا ولا سما صفحه. پدې کې وایي چې اما اهل الهوام الجاروديه والهاجميه والنجاريه والجهميه والاماميه الذي يكفر خيار الصحابه والقدريه المعتزله عن الحق. هغه قدريه چې د حق نه اعتزال کړي،
والبكرية والمنسوبة إلى بكر بن أخت عبد الواحد والدرارية والمشبهة كلها والخوارج فإنا نكفرهم كما يكفرون أهل السنة. من دوی تکافر وایو لکه دی چې اهل سنت تکافر وایي. وما مخکې یو ځل ویلي چې دی ته علما او کافر تشدیدا وایي، دا تغلیظ دی. باقی د اهل هوا دي. وایي ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا، دی چې مړه شو مونږ د جنازې به پې نه کوئ، ولا الصلاة خلفهم، دی پسې هم مونږ نه کېږي، دی پسې هم مونږ نه کېږي، دی د پاسه مونږ د جنازې هم نه کېږي. دا هغه منافقانو په حکم کې دي. کلمې وایي حکم کې د منافق په شان دي. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا کې داخل دي چې مونږ د جنازې به پې نه شي کولی. دا شان 212 صفحه د الفرق بین الفرق 212 صفحه په دې کې پوره تفصیل کوي د دې ډلو متعلق وایي. وېدا مبتدعي دا غلط عقیدو والا ډلې چې کوم دي سپکه داسې شوي دي چې بالکل په کفر کې دنه شوي دي. تغلیظاً دا خبره کوي. دی وای ان كانت بدعته من جنس بدع الرفضه الزيديه، کدا سي بدعتيان عقیدو والو چې دا غي عقیده د رافضه زیدیه شیګانو پشانوا او الرافضه الاماميه، او من جنس بدع اکثر الخوارج، یا د خوارجو پشان بدعات پکيو، او من جنس بدع المعتزله، یا د معتزله پشان بدعات پکيو، او من جنس بدع النجاريه والجهميه او الدراريه او المجسمه من الامه كان من جمله امه الاسلام في بعض الاحکام. په بعض شیونو کې دا د مسلمانانو پشان دي. هغه دار چې یدفن فی مقابر المسلمین، چې مرشه د مسلمان پادیره کې به پریدي چې دفن کړي شي. ويدفع الیه سهم من غنیمه ان غزا المسلمین، کله مسلمانانو سره غنیمت کې شریک او جهاد کې نو حساب ورته ورکه. ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين من صلاه فيها، کستا جمعه ترى تمنځکو نو منکه بینا. ويخرج في بعض الاحکام عن حکم امه الاسلام، په دې بعض شیونو کې خو د مسلمان پشان شي، او په بعض شیونو کې د مسلمان د حکم نوزي. ذالک غدا انه لا تجوز الصلاه عليه، من د جنازې پر روانه ده، ولا الصلاه خلفه، د پسې من کېږي، ولا تحل ذبیحه، ذبیحه روانه ده، ولا تحل المراه منهم للسني، يعني سنت ته د جنې نکاح روانه ده، ولا يصح نکاح سنیه من احد منهم، دوی سره د سنی جنې نکاح هم روانه ده. د معتزله سره د خوارجو سره شیګانو سره د دې په حکم کې دا مسله کړي. بعض خلک وایي چې لفظ خدا ویل بدعت دی، رانه نوم دی، بس اصلاح خدا عزت چا سره په مکه وایي. کدا سی وایي چې دا د لم یلد ولم یولد ترجمه ده نو صحیح نشته، خو کدا سی وایي چې دا د الله نوم دی نو اسماء الله توقیفی دي، نه موقوف په شرع باندې، نو شریعت کې ثابت نه دی. کم خلک دین ځان ساتلی شي ونه ویل شي عیب نه دی، تعصب چا څه په دې مسایلو کې مکوي. او ښه خبره ده چې خدا په ځای باندې الله ویل شي، ښه خبره ده. چا زبان په عادت یو خدای وایي نو نه شرک دی او نه کفر دی. او البته موږ دا وایو چې د الله نوم په بل زبان کې دا جایز دی چې په یو نوم باندې واخیستلی شي. دلیل پیدا دی چې یا بني اسرائیل، د اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم اسرا عبد توي او ایل الله توي، دا لفظ عبرانی دی. نو یعقوب علیہ السلام ته عبد الله ونو اسرائیلی ورته وی الا ما حرم اسرائیل. نو په بل زبان کې د الله نوم په هغه جبه خستل ناروا نشو. د آیت نه پته ولګی دا کدا ناروا وینو خو الله به ویلو کنه، اسرائیل به وته نو عبد الله به ویلو. دینه پته لګی چې هر زبان والا په خپل جبه د الله یو نوم خسته شي، سباق نه کوي. لکه چې عبرانی او سوریانی والا ایل ورتوي، اسرائیل ورتوي، یا انګلیش والا سو ورتوي ګارد. نو اوس به هغه توي چې مشرک شو کافر شو، ګارد په دین کې نشته، شریعت کې نشته. شریعت خو په عربی دی، ګارد پکې د کم شو. خو لکه دا په بل ژبه کې هغه الله ته نومي خیره صاحب نه دی. فارسیوان طبقه والا، ایران والا ودی وای خدای خپل راغله دنیا ته، دې کې خو خبره نشته، صاحب نشته دی چې د لم یلد ولم یولد ترجمه شي، نه چانه پیدا دی نه چا زیګول دی، نه خپل دنیا ته راغله دی. دا دغه معنا جوړیږي. نو معنی د دې ترجمه ده، خو البته په عربی کې اسماء الله توقیفی دي، دا د الله د اسماءونه ګرځول نه دي پکار. گفته الله بود گرچه در حلقوم عبد الله بود، دغه چې پچای د غضب لنده کړه خخه
خطا نک درومی گزار د درویشانو نولی کرام دا کرامات دا لری خود د الہ د تقدیر خلاف نوی الہ معونت ورکی پاغه کې فقط دغه انسان ته نسبت دی د پاره چې خلکو په ذهن کې درون راشي او د عزت لایق وګرځيږي. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه.